هر چیز نه زیات مناظر دی او دلایل پیش کوي زه ورته وایم تاسو مازره در باسئ خو زموږ سترګې د الله په اختیار کې چې کار راوباسئ وما منع الناس ان يؤمنوا نه دی منع کړی خلکو را دې نه چې ایمان راوړي جاءهم الهدى کله چې راغلی دوی ته هدایت کتاب او پیغمبر واستغفروا ربهم وبخنوا ورد خپل ربنا الا ان تأتيهم سنة الأولين مگر دا خبره پکې راکاوټي چې راغلی دوی ته طریقې د مخکنو خلکو زما پلار د سکړو زماني کې د سکړو دی وته د قران او سنت په باره کې د خپل پلار د خبرې او یا به خپل استاد خبرې کوي او يأتيهم العذاب قبلا يا راشد عذاب مخامخ وما يرسل المرسلين ليقولوا پیغمبران را الا مبشرين ومنذرين مگر براز حالت کې چې خوشخبری ورکړي منونکو ته او يرونکي وي نه منونکو لرا ويجادل الذين كفروا بالباطل جګړې کوي هغه کسان چې کافران دي په باطل سره در سره پارا په باطل سره جګړې کوي يدعوا به الحق چوخوي او باطل کې ختم دي په ایمان باطل لرا وتغذوا آیاتي وما انذروا حزوا نیولې دي دي ظالمانو آیاتونو زما لرا وما انذروا او هغه چې دي ته پیره ورکړل شوی دا حزوا په ټول سره ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه سوچ دے زیاد ظالم دا بچانا چپنور پیشے ہوتا پایا تو رب ربانی فارضانها مخوار دینا ونسیها ما قدمت یداو اور ویر کیا گناہ ہونا چوڑا دکڑی دلا سنو انا جعلنا على قلوبهم مكنا یقیناً گرزوری دا منگا پور مندری بانی پر دیدرا ان یبقہو دی وجنہ چلی پوشی یعنی اللہ یبقہو وفي آذانهم وقرا وقلدي كنوا على تروالي كنوالي وإن تدعوهم إلى الهدى كرابر في سبيل الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ويشر بهداية نمي بريورة شري وربك الغفور ذو الرحمة ربستا بخون کے خوند مہربانی دے لو يؤاخذهما كنولي الله لخلقوا بما كسبوا بايواني كسب كردي لعجل لهم العذاب فتلوار بيوكر بالعذاب بل لهم موعد بلکہ خلق الپارا يوزي وادي زيد وادي مقرر دي لن يجدوا من دونه موعلا اتشري وقلومي من دونه سوى الله موعلا يوزي دفنا ودوابسئي وتلك القرى أهلكناهم تاكلوا على ودي هلاكني دي منغا لما ظلموا كان شريزيته كلام عاديان سمجان كل إشارة وجعلنا لمهلكهم موعدا وبردون منغا زين لمهلكهم نبارد هلاكون بي زيد وعدي ان دي هلاكت دپارا من یو زمانہ ٹاکلی وا او من یو زیر ٹاکلی کہ وہ پلانے زمانے کے وہ پلانے سے کو دین مردارو وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى عليه السلام حديث كرازي تقريب كي والأمت كولال دي بني إسرائيل تقريب كي بهترين تقريب يو سڑے را پاسے رو موسى استا نبی عالم دنیا کشتا حضرت موسى ویدنا اور خبر دا اگر اشتیام دا علوم شرعیو لوی عالم اگر تورات پر خو اللہ تعالی خبر بے پسند کہ موسیٰ علم اللہ تعالی نسوار جماعت پتہ مشتا اللہ بنی مارا علم نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلی چلا خبر خطا مستند ہوتا ستان خلوی عالم شرعی اول رب شرط المجمع البحرين كده نقول ماتا الله ماتا لا رخايا وماتا ينخراكا جزي مالوكم كمان دالي چي انسان دا علم دا ببسكينا دا خلق علم بخل علم سرزم كهي وعلم ببراوهي دا علم براول كمال دي دي وجنا موسى عليه السلام وهي الله ما تدلوني عليه ما توخ آية زلاش مولانا نزل وإذ قال موسى لفتاه موسى عليه السلام خلوان تا شاگرد دے موسى ابن عليه السلام دے
لا أبرح همیشه بيمزور حتى يبلغ مجمع البحرين حتى جور سما أغزير جمع كيد دو دریابونو تا مجمع البحرين دي ته چې دو دریابونو یو بل څه نشي او امزي حکومه یا وزم ډیر زمانہ 40 کال 80 کال دا د حکومت ترجمه ده فلما بلغا کله چې رسول استاد او شاګرد مجمع بينهما ومجمع البحرين تا نسي حوتهما ويلك وقبل ميلرا فاتخذ سبيله ولولادي ميلار لرا في البحر سربا فسمندر کی سورنگو ځان پسې سورنگ ساز الله ورته ویل چې مایه با کمال کا کې شی مایه بدل سواری او دا مایه چې کوم ځای تا ورکو استاد مدرسه ورته استاد بیرال دی او کمر دی دا کمر لاندې چینم دا د سمندر په غاړه ال دې دمکای شپدا موسی علیہ السلام د شاګرد ناس یو شاید نور دا د چرګ ابي حیات یو چې د مفسرین وایي دا هغه احساس کی پرې وایي شي مې تو شدان نروته او پرې یو کې راوړل رسول سورن سار یوشع علیه السلام چې دا استاد را پاسې به خبر کړ چې را پاسې دا خبر ډیر شو خبره کاډه مړې واغستو مخکې روان شو چې دا پکې شپاو سبا د ناشته د وخت پورې مزلو کو موسی علیه السلام واستړی شو او استاد دې په جرات واستړی شو نو چې مقصد د مخکې لاړ مستړی شو او یې شوی منورا تو شدان راوړ چې زموږ په تو شدان جاګو ته وړو مړې وایي شو ورته لکه استاد جی درس چل شوی ابه کا چې موږ ډډوالي وکړه تا اب کله کې مې معلومي دې نه دروته او شاید ور سورنګ سار شوی موسی علیه خدای بندا دک کوم دا در استاد مو رساو او دا څنګه دی راوځي المال شیطانی اوس ورش زګوای فلما جاوز كل محكل على الاستاذ وشاگردان قال لفتاه موسى عليه السلام قرآن تا اتنا غداءنا راك ماتا زمان غرمي الخراج لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لكن من العشر ماتا سفر زمون چې داري استړی والی قال ارایت شاګرد ته وی یوشع علیه السلام ارایت خبر ندر کوم تا از اوینا الى صخره کله ټکانو موږ کرتا ونی نسیت ورته مې شو وما انسانیه الا شیطان نه ير کړی دی ما دلا مان مگر شیطان ير کړی دی دا اړې په خبري خلک شیطان ته نسبت کوي ان اذكره لتاتيات كم واتخذ سبيله في البحر عجبا بيني ولا لا دي مي لا ولا سمندر کې ناشا ورور مسمایا کې دې سورنګ پر ساتي دراس قال ذلك ما كنا نبغي ویلی موسی علیہ السلام ذلك ما كنا نبغي دا غو چې موږ طلبو هغه مدرسه و چې موږ طلبولا فرتد على صارما وخشبارا وخبر قدمون باندې قصصا یو قصان قصصا خپل قدمونه قتل الک په دې راغلی الک په دې راغلی الک په دې راغلی وجد عبد من عبادنا ومن دې دوړو یو بندر بندګانو زمانہ خدا خضر علیہ السلام لاسته او صادری نیم صادری سره لا نکړې دی او نیم په خپل لا نکړې او پروت دا مو په سری نیولې دي وې وګورې چپړ پاسه پروت دی داس بیچراله ورته ویل السلام علیکم حضرت علیہ السلام ورته سره کارګو په پدیس وکي کې سلام پوری سکی دا خو کوم پر نړۍ کړل ته سلامونه دي کیږي نو تاسو کې زمو موسی موسی د بن اسرائیل او جی څنګه راغلی یره جی بس تاسو سره علم دی او داګه د زکاول لپاره ته خدای علم د زکاول طاقت نه لري ول نه زما کوشش کوم چې خیر دی
ستانه بتا پوه ورمانه بتا پوښتنه کې چې څومره تمہاره ځان بیان نه کړي داری به تمہاره پوهیس کې پوښتنه هغه ول ذکرو کو چې د موسی علیه السلام د شریعت کوم علم کې ناروا په ورنه راځي په پیغمبر الله دا واقع سره راځي وجد عبدا من عبادنا مدرك استاد او شاګرد عبدا نغابل استاد لا اشارت لل بندگان زمونه چې خضر اتینا رحمت منا ورکړې ومنګه مهرباني د خپل طرفنا وعلمناه من لدنا علما ورکړې وګتا موږ د خپل طرفنا علم دې علم لدني وي دا کتاب پس د کول باندې او د کتاب په ویلو باندې نه حاصلېږي دا تقوا او پرهیزګارۍ په نتیجه کې سره حاصلېږي او د هغې لپاره د ظاهري علم ضرورت دی قال له موسی ورته ویلي هل اتبعک ستا طالب کېږم نه ستا تابع کېږم ستا طالب کېږم نه على ان تعلمني مما علمت رشدا په دې شرط باندې چې ته تعلیم راکړې ما ته راغنا علمت چې تا ته درکړی شوی دی د پوهېنا قال خضر علیه السلام ورته وایي انک لن تستطیع صبرا هېڅ چارې ته طاقت نه لرې زما سره د صبر کولو ما سره یو علم دی چې هغه هغې ته نه پوهېږي او تاسو یو علم دی په هغې زه نه پوهېږم تا سره شریعت علم دی او ما سره علم لدني دی وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا څنګه صبر وکړو په هغه څیز باندې چې ګیرنې یې تا جوړې وایي په اعتبار د صبر سره چې د یو شي پوره خبر تا ته دی ته په هغې صبر څنګه وکړو قال ستجدني وویل ورته موسی علیه السلام زه رجیب المال را انشاءالله که الله وغواړي صابرا صبر کوونکی ولا عاصي لکه امرا وزبا خلاف لکم د خبر ستا چارېما استاد شاګرد معاهده وشوه او روان شو قال بين تبعتني على كل ويل وتخذ الاسلام كتب ما شاگردی کے دوبارہ تسلمی عن شيء ما سوال یوسف بارک بنکے حتا احدث لك من ذکر حتا چې بیان کوم تا ته خپل طرف نه یاد فانطلق استاد شاگرد روان شو اوس مدرسه شروع شو دا ناشنا کتاب دی سیکھاړه باندې روان حتا هزار کې باندې سپینه دی حتا چې سوار شو موسی علیه السلام او دارنګي خضر علیه السلام په کشته کې او دابل کشر څوک نه یاد یې ورسره کشر ورسره دینه دغه په غاړه باندې زی کشته راځه ا کشته کې چې خضر علیه السلام ته ورته د خوندره سی په غاړه باندې چکرې واري دې پیژند هغه ولدا واخص دی نو ورته نظر او بغیر د کرای نه راځي اوس چې کله دې به کرای نه اوس په اعزاز سره وګورئ کرای کې واره کیسه اوس چې مخکې لاړ او په غړو چپو کې روان شو اوس حضرت اسلام تو شدان د لاستو او سولې او تر خزي راويستله او لګیا دې دغه د تخته وایي د کیشته تخته ویستله او دې دې ته نه وایي چې وګړه راځي تخته وتا بس فورا حضرت غریب کو قالو موسی علیہ السلام خرقتها اے استادا تا سورې کړه کیشته لرا د تګر کاله چې غر کې کوو کې او ناس خلک دي ته چې تختر ته واسو وګورې شو او دا موږ وګورې خلاص د کتیتا شیان امرا دا راتو کې استاد ډېر خطرناک غلط کار کا ډېر غټ خطرناک کار دی قال استاد ورته وی خضر الم اقول لك ولما تتنوبني انك لن تستطيع معي صبرا تلما طاقت بدري تعریف کوي کولو صبر نشي کولای ما تتنوبني قال لا تؤاخذني بما نسيت حضرت موسی پہل کو اول ما مری صاحب باندې جمانه یوشو ویره کو خدای نیول نه ولا ترهقني او مجبور کو ما درا او ما تکلیف را کوم دا د کار زمانہ وسرا سختی را سم کو استاد او شاګرد کې فانتظر نظر فانتظر کابه استاد او شاګرد روان شو حتا اذا لقيا غلامان ناسب بلو شو یو سرا الکره دا لکانو سره سیم په لاره لوبي کې او په ټول لکانو کې ډولې لکري او مزیدار لکري
بدن یې مزیدار دی فقتله خضر علیہ السلام ورغی وینیو راسبله او چاړې پکې خورسته او بیا یې تر اثر د سیمونیو لکه زموږ د هلکان چې وایي په سکلي کې مرغۍ ونی او بس ورمنډه کې ګلوکان چې اثر وباسي دا ګورې مرداره ده د دې لپاره مې دا خبره وکړه دا مرداره ده چې دونه نږدې ګرځې او مرغۍ ونی چاقوګۍ ځان سره ګرځوه چې سر دې په چاقوګي سره پرېږدي نو ته دې په نوکونو باندې سر راوباسي دا دلته ټکې راغلی دا مې ته ذکر وکړو چې دا سر یې چې تیونې ویستې چې سر ونیسته لکه دا هلکان چې دا هغه د زیړاره کې دا سره د توپوره کې د سر راوباسي دا مرداره ده ښه دا ونه فقتله مړی کړله قال بس موسی علیہ السلام ولاړ دی اوس تورات هغه ته یاد دی تورات کې ورسکه سوچل یو جرم دی قتلت نفسا زکیة بغیر نفس آیا استاد تا مړ کوي او تن پاک لره پاک وړوکی دی بغیر دی نه چې هغه یو تن وژلی لکه جئت شیئا نکرا یقینا تا راکړه روشي ډېر ناکاره ده ډېر ناشنا کار دی وایي صبره هېچېرې ته طاقت لري زما سره د صبر قال موسی علیه السلام ورته وایي ښه جي که دا ځل مې د بل تپوس وکړو شرط لګوم نو بیا مې ځان سمه پرېږده بس قال ان سألتك عن شيء بعدها اے استاد جی کو ماتا نے تپوس وکړو شي باره کې پس د درېم ځل نه نو بلا تصاحبني ما عمر ګرې کو ځان سره قد بلغت من لدني عذرا یقینا ته ورسېدې زما د طرف نه عذر ده ته به پوره معذور چې نور ما ځان سره نه ساتلی فانطلقا بیا استاد او شاګرد روان شو حتی اذا اتیا اهل قرية ران الدواړه یو کلیوالو ته دا کلي انطاکیه نومې کلی دی او دا خلک وایي لعام و ډېر وکیلان خلک وو چې په تالي کې به ورته خپه کې خو د هم سطح ارده نه کوو داسې وکیلان استطعم اهلها دې دواړو مطالبه وکړه دا کلیوالو نه هلکه موږ مسافر یو مېلمانه یو ډوډۍ راله راوړل فابوا ان یضیفوهما انکار وکړي کلیوالو د مېلمستیا د دواړو نه ویل کېږي دا زموږ عادت دی چې چاله مې ډوډۍ ورکړو موږ مېلمنو ستړي کړي کېږي پرې باندې نو دا ډېر زیات سخیات چېرته په ژوند کې مېلمه نه راته دوه مېلمانې راغلي وو پیغمبر راغلی وو ډوډۍ ووجدا فیه جدارا وموندو دې دواړو په دې ښار کې یو دیوال لره خضر زامې کوڅو کې ګرځي موسی علیه السلام ورسره دی یو دیوال یې ولیده یرید ان ینقض اراده یې کړې چې راولوېږي یعنې دا خاورې ترې راچاڼېږي او راکوټ شوی فاقامو خضر علیه السلام زر ور منډه کړه یا یې لاس ور راکړ نیغ یې ودرو او یا یې راوسپنډه او خټه یې وکړه او بس تا چمان رالي او خټې رالي او دیوال کې او موسی علیه السلام دغه غاښونه چیچي چې ته ورته وګورې موږ ته ډوډۍ وغوښتله دې له ایمان موږ رانه کړه دې وله موږ دیوالونه کوي قال لو شئت لاتخذت عليه استاد جی پرېږدې خو بیا زمزه نه خبر راته کوم لو شئت کړې خو که شوی وی خضر صاحب لا اخذت عليه اجرا بلې دیوال به یې کې مزدوري یې اخیستې دیاړي به یې کې اخیستې دلته به بېچاره ډوډۍ خوړلې قال هذا فراق بيني وبينك خضر علیه السلام ورته وایي دا جدایي د زما او ستا منځ کې زه او طالبه خپله لار واله باقي تا ته مې درې خبرې کړي دي دغه درې خبرو سبق مې ورته ویلی دی پای دې پرې کوم سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا زر د چې زه به تا خبر کړمه په ترجمه او په تشریح ما د هغه شي باندې چې طاقت نه لره ته په هغې باندې صبر کولو نو شروع شوه دا ویلې کښتۍ دې سور وکړه زیاتی دې وکړه نو اما السفینة هر چې کښتۍ وه فکانت لمساکین و دا د فقیرانو د لسو مسکینانو شریکه کښتۍ وه یعملون فی البحر مزدوري به یې کوله په دې باندې په دې سمندر کې خلک به یې وړه راوړه او غرمې له او شپې له به د دغه لسو کورونو دپاره رزق پیدا کاوه
فأردت أن أعيبها وخزر ساورتوي ما يردو بچدا ديك عيب لكما سوري مكرا وكان وراءهم ومخيد بيتا ديك لك مخيط لبه والده ظالم باچا دي ملك يأخذ كل سفينة غصبا مخيد بيتا يو باچاو چنیو بے ہر کشتی پزور بانے بگار بانی نیولا عبداللہ بن عباس وی چیا خذو کل سفینت صالحت غصبا نیولا ہر کشتی روز اپ بگار بانی اور جداو گردی کے بتختہ نہیں ہر گرہ پریدائی رہا سے جاوالا پہلے کسی نیچے مخلالا تیار ملخونے ہو کسٹک ورسانو کانے میں سین راگیستے اور دا بے باغی بانی اٹھا کوئی اور یہ لسو دا دے لسو مسکرانو تو قرون دو پارا وغیرے و ضرمین پارا دا پیداوار کے اور تا ماتا ہے چکی شکر ورہ رکھا علیکو چتا ہوئے لن کے ان کے ملک وامل غلام ہر چالکون فکان ابواہ مومنین خوم و رفلار دا ایماندار اور دال کافر ہو ازلی کافر ہو فخشینا ایرحکہما منگا اویری دلو چی مجبور بکی مور اپلار لا طغیانا بسرکشی سرا دا مور اپلار بسرکشکی و کفراو مجبور بکی مور اپلار لا مکافر کے دلو دا مدون مور اپلار دا گران دا بلکے چی منگا ردین یر پیدا شوا کدا بلکے گھٹ شی دا مور اپلار دا دیم و چی دا بینی دا وجنوا کافر شی دیوڑا لکانو پر پولاگانو پر پولاگان پر یاگانو پر نکروس کیا دکھو یعنی چرا پاکستان دیو دیو بھران سب سامت یہ رزمائی ان رسے دیو صاحب سمت ہونے نشو تات بیداوی ودا بلکلے ہوئے زوستی مسیح فکارا وخشینا ان یرحقهم ما طغیانا وکلمرا منگا یریدو اللہ وی چی مجبور بکی مورو پلار لرا فسرکشی و مکافر کے دلو بہتی فاردنا ان یبدل لهما ربهما پس ارادو کرلا پروردگارو ارادو کر منگا چی بدل کی ورکو منگا دے مورو پلار دا ربهما ورکی دیدوارو لرا فاردنا منگا ارادو کر بدل لهما چی بدل کی ورکی پروردگار دیدوارو دا خیرم منہو دیر ور بچیر دینا زکاتن پیدبار پاکی زکی سرا و اقرب رحمہ دیر نزیم پیدبار در سر رحمہ سرا اللہ و تیو جنائی ورک لدا لدی علک پا عوض کی مور حاملہ وا چاہد اویاو پیغمبرانو مور رستو سادر شوا اور دا مفسر نکری دی کہ دین اللہ یو بل بچے ورک مور حاملہ وا یو بل بچے ورکا اللہ چاگر دیر انتہائی پاکولو کے اور انتہائی مسلمان بچے ہو اور دیر نزدی ہوئی مہربانی پر آسان موردار تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ رسول تو جیسے کافر دے چیتے ویدہ کافر ہو چاڑی روا کی سو دا علم دا اولی ہے ندے دا شاعتر اولی دا پلن سے دینے کو چاڑا بانے ہوا کرا لرک رہا سی اڈو کی احکار کرو نو باگی بانے لکنیم چی کافر باللہ اور دیو گو رہا موسیٰ تو دیولی لکری دی چکا فرون دنیا تاو بسیری لکری تفسیری خبری دکھا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ اگر سوک چیمان رہو عمل دنگی ہوگی وَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى الْبَرَبَدَّا صَدَا وَسَنَقُولُ لَهُ زَرْدَ چِوْبَ وَمُدَرْدَا من أمرنا يساركار قلنا آسان خبروكم کم جاتا رہا وأما من خام يكسي بسرازي يكسي يكسي بسرازي نو دازل کردے پولیس کرا گلے دے وائی خضر علیہ السلام اور کوئی ما فعلتو هو عن امری دا کار ما رخبل طرف نو پڑے ذالک تعویل ما لم تستع علیہ صبرا دا ترجمہ و تفسیر و معنی دا آگیوا چتا طاقت پاگیوا نے صبر نہ لارو شیخ سبدایت بوائی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ خواہ ٹھیک شو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ درے و خبرہ ہر چی دیوان داود یو دو یتیمانو
بالمدينة بخارية كي وكان تحته كنز لهما أولان دينا خزانة الدوار دا دیوال مادی لپاره کو چې د دوی یتیمانو ماشومانو دې لاندې خزانه پرته وه او دا خزانه ولې چېرته نیکي کړې وه او نیکي ډېر بزرګ سړی تېر شوی دی وکان ابوهما صالحا او پلار د دې دواړو ډېر نیک انسان و دا په اوومه پېړۍ کې دې په پلارانو کې نیک سړی تېر شوی د نیکانو صالحانو لحاظ الله د هغې پر مسؤل بچو کې وروستو کوي فأراد ربك إرادة وربستا يبلغا چورسی دواړه ماشومان اشدهما لکوالي زوانو تا ويستخرج اور باسی دواړه کنزهما خپل خزانه درا رحمت من ربك دا میرا باری دربستا نا وما فعلت عن امري ما نه کړي دي کار د خپل ځان ذالک تعبیر ما لم تستطع عليه صبرا دا ترجمه راغی چې تا طاقت لر باندې صبر ويسألونك عن ذي القرنين تپوس کئستان ذل کرنین مبارک دا غدریبه خبره وا چې مشرکانو را یهود ورته خدای وا او د پیغمبر اسلام نه کړي ولا غدریبه خبره راکړي هغه دا وا چې دا ذل کرنین څنګه دا چې وسړی تیر شوی دی التواب بالعون چې په ځمکه کې چکري والی دي مشرق نه مغرب ته مغرب نه مشرق ته دا څوک او دام کې دې شي لګي په کتابونو کې اور دا سڑے ذوالقرنین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زمانے کے درش کرے اگر سے اسے حجم کرے اور دا نیک صالح کرے اور دا تمام دنیا پر تھا کرے دا دنوں سکندر دے ذوالقرنین اور یو سکندر بل دے چا مصر کی درش دے ابل سو اگا وبل بدين بعد بدين أدانه ودا أبيتا إشارة كو ذوالقرنين مرتضى كواي مختلف بوجهه كذا خپل قوم ته دعوت پیش کو هغه په دې ځیو بس مرشو بیا الله راغلی کو به دا بیا په دې ځیو بیا مرشو دام چا ویلي وجدا خو ډېر بهتره وجدا دا چې ذوالقرنين معنا دا چې د دنیا د مشرقي او مغربي دواړو حصو پاټي ولودي ورکړو دا ولا خطر دی قلت ورتوا يا سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين خلق تفوس كريستانا ذي القرنين باركي قلت ورتوا يا سأتلو عليكم ذرد چوبل لنفتا سبحاني منه ذي القرنين ذكر سياد وسياد شروشو إنا مكنا له في الأرض من ذوالقرنين تا هو الكلوا بالمكة حكومة وركلوا تسترس وركلوا غلبا وركلوا وآتيناه من كل شيء سببا وركلوا من ذوالقرنين تا هر قسم أسبابنا سبب دې ته وایي چې هغه په وسیله ته اوکار تر رسي نو هر شي سبب وته موږ ورکلوا فأتبع سببا نور پرشین سپر اسباب پسې هغه آلات راواغستل او چې کوم کار لپاره هغه استعمال کړ حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی چې ورسېد دې مغرب الشمس هغه مغرب د نور ته هغه مغربي حصې د ځمکې ته چې د هغې نه اخوان ور پرېوځي وجدها تغرب بعین حمیاتنا وی موندو دې لره چې پرېوتو په یو چینا ګرمه کې یا په یو چینا د تورې خټې کې دواړه ترجمې دي او زه یم ګرمه دي مي او توره دي مي لهرې پکې اوس په دې چینا کې پرېوتو نو د معنا دا ده چې دې د ځمکې آخر ته رسېدلی دی دې د نور د راختلو ځای ته نه دی رسېدلی دې د ځمکې آخر ته رسېدلی دی دې د نور د راختلو آخر ځای ته نه دی رسېدلی وجد عندها قوما وی موندو په دې د دې راختو د نور باندې یو قوم لره دلته یو قوم اوسېږي قلنا یا ذوالقرنین ویل مونږه دته یا ذوالقرنین دته یا پیغمبر دی او یا د پیغمبر په ذریعه پیغمبر ورسره دی چې ذوالقرنین اما ان تعذب یا به تبیل عذاب ورکی کنه مسلمانی نو مړ به کی
وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا بونسي بدي كتو خواري نرا يعني كلمة بوي مسلمان وشي قال أما من ظلم وين سكندر وين ذلكرنين أما من ظلم رسول الله ظلمكي يعني كافر شي فسوف نعذبه زرد من قول عذاب الدنيا كي ثم يرد إلى ربه وبصر شيخ الرب ويعذبه عذابا نكرا بس عذاب وركي الله تعالى عذاب ناشنا وأما من آمن أجاج بن إيمان رو عمل صالحا عمل دني كرو فله جزاء الحسنى ترى ما بدلا مزيدار جنته وسنقول له من أمرنا يسرا وزرد جبره من ذلك ربنا سالي ثم أتبع سببا بأول بسيط سكندر ذلكرنين فكل أسباب بسيط دا مغرب تلاړو اوس مشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى چې ورسېدو هغه زید راختلو لمر ته هلته مخکې لاړو مغرب الشمس ته چې کوم ځای کې نور پرېوتو هغه مغرب ته وایي او اوس مشرق ته ورسېدو وجدها ويمدو دين وردرات تطلعوا على قوم راخوت قوماني لم نجعل له من دونه سترا كنو بدل على قوم بارا منغادي خود نور ناس پردا بربند تغلو او اترك سرسرو لانډیا داخل دي مسيرين دي او آبادی مبادی نه وی آبادی نه ټینګې دي د سیدا شور کوي او د ازمکه درځي جلته انور چرایي آبادی مبادی نه وی ونی نه وی وسوري سازګړې په ازمکه کې چې کله بلور راخته کې باندې نه وته او چې نور براو خو ته لري بلاړو ته ورو ته كذلك خبرهم ذاك سنا وقد حتى بمالده يقينا كرا چول منغا باغي چې په دې سره باندې خبره د پرو د علمنا ثم اتبع سببا بهترین سفر شروع وکړ تواب دې کنه شکر یو په دنیا کې ثم اتبع سببا او په دې اسباب پسې اتا اذا بلغ بين الصدرين اتا چې ورسېږي په منځ دا کې دوه ورونه دي او چت یې سوال څه خبرې کوي او دلته چې راغلي زموږ کانډاو دې دې کانډاو ته ورسېږي وجد من دونهما قوما من دې غاړه کانډاونا یو قوم درا لا یکادون یفقهون قولا قریب دې چې پوښ په خبره باندې او په خبره نه پیږي نو ذکرنین ترجمان راوړو او ذکرنین ترجمان پوښي خبره قالوا يا ذا القرنين ويل يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض يقينا جوج ماجوج فساد كي بزمكا كي دي مكان كي روزي وزمكا لكي تراشي دون نباني مخلوقوس كي وقصونا وصلاة سلسي فهل نجعل له لك حرجا صار بارمانگي ومزدوري نمو قرارون يو ٹکس تر نمو قرارون على أن تجعل بيننا وبينهم صدا چې ته به سازایي زمونږ ولې د جوج باجوج په منځ کې صدن یو بند باچې او دا کنډاو به بندې قال ما مکني فيه ربي ویل ذوالقرنین ما مکني هغه چې کابو راکړې مالا الله په هغې کې زما رب خیرونه هغه ډېر غوره دی هغه مالونه او دولتونه قوتونه یې ماله راکړي دي ها البته فأعينوني بقوة زما تعاون کوي په قوت افرادي سره مال مزدوران راکړي مال ګلکاران راکړي مال ترکانان راکړي دا قسم خلق مال راکړي پیسې نه غواړم خلق نه غواړم اجعل بينكم زبوغ زمستاسو په منځ کې او دوی په منځ کې ردما تصدوي زبردم ساسو صد مطلق بند او ردم آغا بنده چې داګې د ماتولو بیچاره شل دا شروع خاص نو فیصله وشوه چې دا قوم به هغه له عمله ورکوي او ذوالقرنین به بند تړي آتوني زبور الحدید ویلې راوړئ ماته هغه حصې د اوسپنې
د اوسپنې تنبیه راوړو د اوسپنې تنبیه راوړو او په دې کنډاو کې دا یو بل پسې کېښودي دا میز به د خشاک پشاک نه ډکه وو او داسې وښودو تر څه دواړو څوکو سره یې برابر کړه حتی اذا سوا بین صدفین حتی چې برابر یې کړ په منځ د دوو غرونو کې دوه غرونو یې زړه کړه بیا ورته بنۍ کېښودې قال انفخوا بیا ویل دې له پوک ورکړو بنۍ خو پېژنې که نه پخوا به زمونږ د انګران چې وو نو هغې داسې به یې کړی وو چې څه خو به یې دغه ته ورغله د هغې نه مخکې داسې وه چې چیرۍ او د هغه د ګوړې به وو او هغه به یې د بلې زور ورکړه ورته برابر کړه زور ورکړه نو دغه بنۍ ورته کېښودلې او ذوالقرنین چې ورکړله بنۍ او نور ورته واچوه حتی اذا جعله نارا حتی چې وی ګرځول دغه ستن دغه تانبې چې کومې دی برابر یو بل ځای کې وي دا د اور په شان سرې شو قال آتوني بیا یې وفرمایل ذوالقرنین چې راوړئ ما ته وپرېږدو چې واړوم علیه په دې باندې قطره یعنې تانبې مې دي شوې لره ویلي تانبه راله راوړئ چې په دې باندې واړو نو په تیږونو کې تانبه را کړې وه او دا یې په هغه سورۍ کړې وو تانبو باندې وراړوله بس هغه یو دیوال شو داسې وه داسې پرې واړوله او داسې مین شو چې په دې باندې راختې موږ راخېږي پېږي او چې سورۍ کوي سورۍ کېږي نو ځکه وایي وما استطاعوا بس طاقت لري جوج ماجوج ان يظهروا وجوهي چې په دې باندې وما استطاعوا له نبا او نه طاقت لري دې لپاره سوري کولو قال هذا رحمة من ربي بویل دا مهرباني ده د پروردګار زما فإذا جاء وعد ربي کله چې راشي وعده د پروردګار زما جعله دکا او وګرځي بندرا ټوټي ټوټي وكان وعد ربي حقا دا وعده د پروردګار زما رښتینی وتركنا بعضهم يومئذ فريق بجوزا دا جوج ماجوج بدغه ورځ باندې يموت في بعضنا چې چپی وهي په بعضو کې ونبقى في السور وتوبوا ولشي بشميرين کې وجمعناهم جمعا راټول وکړو څنګه راټول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وبيش وکړو جهنم په دې ورځ باندې کافرانو ته پیش کولو دا کافر څوک دي موږ نه پیژنو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كافران هغه خلک دي چې سترګې دې په پردو کې د یاد زمانہ وكانوا لا يستطيعون سمعا ورتبي طاقتنا ورد الحق اوریدلو افحسب الذين كفروا آیا ګمان کوي کسان چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء چې دې بندگان زما سوا زمانہ ځان لپاره کارسان حاجت رواګان ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا یقینا تیار کړی جهنم د کافرانو لپاره نزلا من عمل مسیان قلت ورتوایا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اذن خبر تاسرا باډیر تاوان من باندې په اعتبار د عمل مسرا الذين آمنوا من خلق دې ولسعيهم في الحياه الدنيا چې ورکشمي دا کوشش دې په ژوند دنیا کې یعنی تمام تر کوشش په دنیا کې لګولې دي ټول منډه د دنیا لپاره ده او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دې ګمان کوي چې یقینا دوی ځان حسابوي دوی خدي په اعتبار د کار سره اولئک الذين كفروا بآيات ربهم دا کسان دي چې انکار کړي په آیاتونو د خپل رب باندې ولکای یو ملاقات خپل رب باندې وحبطت اعمالهم فسوى تباشمي اعمال دوی ولا نقيم لهم يوم القيامه وزنا پس نکای مور مونږه دې لپاره ورځ د قیامت باندې سپور یو کافر براوستي شي لوی کافر او پتنه کې باغ د ماشي د ضرورت وزنم نه دی ذالک جزاؤهم جهنم دا بدل دوی نه جهنم بما کفروا سره لګي چې دوی پر کړه
واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ونوري زما آياتنا وزما پیغمبران پتوکو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقنا كذا جمان عمل طریقو کئی كانت لهم جنات الفردوس نزلا يبا جنت دین پارا جنت الفردوس نزلا بالمسيار خالدين فيها همیشہ اسی بری جنت کے لا يبغون عنها حولا نبات لبئی دينا اولد البلترتا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي اشارہ کئی احاطے علم دا اللہ تا گویا کہ جب شی سمندر مدادا سیاہی کدا موجودہ سمندر دنیا طول دار دوات پشاند سیاہی نڈکش دا وی سیاهی شي لکلمات ربی لپاره د لیکلو د کلمو د رب زما باندې او دا پیریان انسانان ټول کاتبان شي لنفد البحر وختم بشي دا سمندر په لیکلو باندې قبل ان تنفد کلمات ربی مخکې دا غنا چې ختم شي معلومات د پروردګار زمونږه ستاد رب دا غوړي به ختم شي دا انسانان او پیران به ختم شي دا سمندر او جوبو سمندري ورپسې زنور راځي د قرآن کې الله وایي چې و سمندري دا زنور ډګر سیاهي راوړي دا الله معلومات په ختم نشي دا قرآن کې الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قليلا انسانانو تاسو ته د علم لګي سم لا شوی دا مونږ وایي مړه مونږ اوري مړاونی مونږه ورته کیدل ورته پنځاري شو پنځار دکان دی او مونږه له مړاونی دا نو دا څه مونږ یو کله په دې علم مونږ په هغه ځای یو څه کوي الکا دا خپل علم موسی عليه السلام او خضر عليه السلام چې پښته کې ناستا چنچن رااله او په دې ورغه پر غاړه کې ناستا او په سمندر کې ورکړه او مچونچ کې ورته حضرت خضر حضرت موسی توای موسی علماء استا علم او تمام مخلوقات علم چرا جمع کی دا الله علم تداسي دی لکه د دې مرغۍ په چونچ کې دا یو ساس کې وو سمندر ته ورسېږي ولو جئنا بمثله مددا اگر کراتو کومنګا دې سمندر ته په مثل د دې باندې په اعتبار د سیاحي سرا منګا د دې سمندر مدد کو او د یو بل سمندر دې په شان راو لوغم سیاحي شي او ختم شي قل آیات انما انا بشر مثلكم ز انسان مستاسو غندي ما دا نری وی چې انسان دې پرشته دی یوحى الیا وحی ما دا په دې مضمون باندې چې انما الهکم اله واحد نو ابتداء سورۃ التوحید شوه انتها مشوا ما ته وحی کیږي دې خبرې چې انما الهکم خامخا معبود تاسو معبود یو دی ومن كان يرجو لقاء ربه سوچ امید ساتي د ملاقات خپل رب یا یریږي ملاقات ربنا نفعل عملا صالحا بس عمل دیو کی عمل نیک ولا يشرك بعبادة ربه احدا وند شریکین عبادت خپل پروردگار کی او تعالی واخر دعوانا